نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو زموږ د مخکې نو یو دوست ډېر نیک سړی دی زه د ډوډۍ په بانه بوتلم ما سره به روټۍ خورې خیر څه کال نه زیات شو بلکې 2 کاله شو قریب غالبا نو زه بیا کور ته دننه کړم او دی راغی او کور والے د پردې نه پورې غاړو ما ته مولانا صاحب ډوډۍ مې درته هسې بانه کړه خو دې له م راوستی چې زه او دا کور والا ډېر زیات په پریشانۍ کې دام تنخوا لي زم تنخوا لم د کورونو کرایان هم راځي دلم دیلم راځي مالم راځي خو په رزق کې برکت نشته دې له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي زه وله راوړم د دې لوپټه پیزار زه راوړم دا چې ځان له کم شاپنګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکړم د دې د دارو درملو پیسې په ما دي د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکړم د دې خپله خرچه بالکل نشته هېڅ خرچه نشته او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له د جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته عمرې له هم زه بوځم حج له هم زه بوځم خرچې پوټې نشته دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زه کوم 10,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم په هغې کې هم دا خفه وي کور والے پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجیو بالکل وی دا 10,000 زما کمې دی هغې وخندلي دا پرې له زیاتې کا نو مې ته پیسې کې وی جي لګي مې که نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا درکوي ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم وی صاحب دا 10,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي امدنه علم او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته ځي چې هغې له ورکړو ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي بچي ټول نافرمانه لوڼه نافرمانه زامن نافرمانه بې ځایه خرچې زامن کوي لوڼه بې ځایه خرچې کوي تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې دې پیسو کې برکت پیدا شي دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کې پکې د چیلي او د ګډ سر هم لګولی و مې دا م راوغورځو بار هلته مات کړه بله کوټه کې شته زه د کوټې م چک کوم بوتان یې م پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کړه او د پیغمبر په سنت و عمل وکې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو راځي زما په مخ لاړ په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي ځای په دې په پوړو کې بوتان او تصویرونه وي درکړي رحمت فرشتې نه راځي برکت برکم نه راشي تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلی وی بچي دې م لګیا دي ام لګیا دي او چې پیسه 10 راځي نو 100 لګې برکت برکم دی نه شي سنتو مطابق زندګي جوړه دا نري لباس هم ختم کا وته مې نصیحت وکړو زموږ د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې مېلو شو مې مدرسې څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه دی خلاص مې ولې بس بچي م ځان سره اوس مانځله په خپله م مانځله ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسروي ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس بورقه پسروي او پیسې ټولې بچت دي په ډوډۍ خو دومره نه لګي د بجلۍ په بیل خو دومره نه لګي ټولې بچت څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده دې جوړې شته لس نور علم لس نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوې غوسه ورته کوې که نه کوې ډب ورکوې که نه ورکوې او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شی راوړه وروې نه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د ښځې سنت خلافورزي وکړه نو خاوند ته چې ته خفګان کړی دی نه او که کوم سړی په وخت مانځله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته مانځله نه ځې نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې په منډو تړو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کومې لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچو بچي م ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي
د شریعت خلاف، مال ګټم هم د شریعت خلاف، لګوم هم د شریعت خلاف. د پیغمبر د سنتو نه خبر نیمه چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه، د هغه د پیزار کومه نقشه وه، د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه، د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه. والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی، پته هم نشته. ځکه خو پریشاني جوړه ده، ځکه خو سړی خفه دی، ښځه خفه ده، ماحول ګنده دی، د زړه سکون نشته، اطمینان نشته. او تر کومې پورې بدل به ټک اعلان وکړي پلان کې وفات شو، پلان کې وخت جنازه ده، هر څه د نه لږ پاتې شو. سنتو تابعداري وکړي.